ادوره د پس راځه کدی میګو و د ګنګوټو غار غار کړی نی پته ولګیدا چې دا قدر او قیمت دی باړه ته میلاو د روح د وجه دا تحفظ ورته میلاو د روح د وجه مولانا محمد عمر سے پالنپوری رحمت الله علیه ډیر عجیب خبره وکړه وی فرمایي یو ځل بیان کړي وی موږ ورځ شپه لګیایو د جوسې تربیت کې او د روح د تربیت په فکر نه وکړو وی دا جوسه د مرکب او دا روح د راکب دا جوسه د سورلی دا روح پی دیر پاسا سور وی چی سورلی خفر بی او دا سور ورطا کمزوری وی پا دی سورلی ٹنگی دیشی دا خوچی تنگوی بس دے بے غرصولی وی بس منگا پتا کا عذاب اختے وی چی سور مدورا کمزوری کرده دے پی ٹنگی گی نا زکا خوی ٹول منگا پا دیکوی ٹول چوندم پا دیکو دے زکا دا سور دا تربیت اور دا تقویت منگا تروس تصور نہ کرد چی دی روح دا پارا ہم سے فکر پکار دے نو بات تقدیر عرض میں کوستا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یو دو اصطلاحات شاہ صاحب مجددی یہ مرگری پر ایک پل نظم کے تذکرہ ہوکر حضرت شاہ صاحب مجدد ذکر کل شاہ صاحب تذکرہ ہوکر شاہ صاحب ایکسچینج ہو شاہ صاحب سو ایکسچینج ہو ہاں اس در ایکسچینج بھی جس طرح ٹیلیفون ہوئے اس واقعی اور سیٹلائٹ دے ورکی صحیح اور سیٹلائٹ دے بے آل تک اس کی بے آغا دن راوالی دے ایکسچینج پر آربائل تاتا رو رسی شاہ صاحب میں زمون ایکسچینج دے زمون تفسیر سنت پر شاہ صاحب روانی زمون حدیث سنت بشاہ صاحب روانی بلکہ وزن لاہور کی دی حضرت مفتی معمول صاحب رحمت اللہ علیہ پیاد کی اجتماع پال حمرہ کی نلتما بیانوں کو نوابدار رسول اللہ خان سے آغا پریزائٹ کو آغا سے تنظیم دا انتظام کرو نزی ورطا غسترم چیزا جمعیت مرگرے دے برازی آغا دلتا خویو زان لخپل استرادی دے مہمان خصوصی مائلے کسی مہمانی من خصوصی تو بس دے مفتی معمول صاحب کفش بردار میں زبراشم ہوتا سو اس مالا دا مین دا سعادت مراد پلاس راکم سے خوشحال ہے راشم خو میں مہمان من خصوصیم نمال تا ذکرو کو میں انبیاء کی یو پیغمبر دے ٹول پی دعوی لری صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام حضرت ابراہیم یہودیان پی دعوی لری چی دے زمونگا مشرو نصارہ پی دعوی لری چی دے زمونگا مشرو مشرکین مکہ پی دعوی لری چی دے زمونگا مشرو من خود دعوی لرنو اور اللہ تعالیٰ خود دی وجہ غدری دعوی پا کچا پیشائی کے خارج لئے زمونگا کیسے زمون حق کی فیصلہ کر چی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلمہ وما کان من المشرکین چی ابراہیم نہ یہودی و نہ نصرانی و نہ مشرک و دے مسلمان دیسے شیف دے مسلمانو او مزید الابوریٹ ہوں اور فردر الابوریشن ہو چی فردر الابوریٹ کر چی ان اول الناس بے ابراہیم الذین اتبعوه وحاظ النبی والذین آمنوا معه اللہ تعالیٰ بے ابراہیم علیہ دعوی حق صرف محمد رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابراہیم دا دعوی حق دا محمد رسول اللہ امتیانو کرے بے ابراہیم دا دعوی حق دا اگر زمانے مسلمانان اور استاذ دا دعوی مخارج کرے نو بس عدالت چیز دعوی کا لبار رہو بس انسا بکی ورطا بس افائی لوالا کورتا رسولنگا بائلو صحیح اللہ تعالیٰ پا عدالت کی یہودیان و نصارہ و ابو جال کمپنی کیس بائر ہوں گا دا ابراہیم ستاسو مشرد دے تاسو دا کشران گئی دا ابراہیم ستاسو امام دے تاسو رد مقتدیان گئی بار صورت عرض میں کو استاذ خدمت کی چی ما ابراہیم یو دا سے پیغمبر دے علیہ السلام چی دبانے ٹول دعوی لری اور میں زمون پا دا دور کی مفتی محمود یو دا سے شخصیتو چی سیکولر خلق ہوئے زمون گا مشر دے بریلیان ہوئے زمون گا مشر دے دیوبندیان ہوئے زمون گا مشر دے اہل حدیث ہوئے زمون گا مشر دے لیکن پاکستان قومی اتحاد کے دا ٹول دا مفتی محمود پا قیادت کی آگے خپل قائد گرد صحیح او مائے پا دیمس کی شاہ ولی اللہ ہو ناغام بریلیان ہوئی زمونگا مشر دے اہل حدیث ہوئی زمونگا مشر دے مونگا دیوبندیان ہو لگزور سا نو دا سے شخصیات غیر متنازعہ یا متفق شخصیات پر تاریخ کے کل پیدا کی گئی کہ خلق پر متفق کی گئی سرد اختلاف دا مسلک نو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا آغا امام دے چی دبانے دا مختلف و مسالک و خلق متفق دے غفبر کتاب کی وڑی راجی میں خبر نہیں کرے آپ فرمائی چی دا انسان دو تقاضی دی خودے انتہا پسند شی دے امبیلنس شی دے غیر متوازن شی دنا انا طول خراب شی یا پا یو غالت دون شی یا پا بلا غالت دون شی اگوی دے یو تقاضا را دے ارتفاق اور دا بلا تقاضا را دے اقتراب ہر چی ارتفاق دے دا دنیا جوان بسنگ برابر ہے ہر چی اقتراب دے دا آخرت جوان بسنگ برابر ہے اور منگا دا دعام کنو ربنا آتنا فی دمائی کا پدی یو آیت منگا زان پوئی کنو شاہ سے فلسفہ ذہن کے نالا چی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا خدا ارتفاق وہ برابر کی اختراب وہ برابر کی ناظر شاہ سے رحمت اللہ علیہ فرمائی چی کم اقوام پہ ارتفاق کی لگی دلی دی صرف دنیا آبادی دا غی آخرت تباہ ہے
چې کوم اقوام په اقتراب کې لګېدلي دي د دنیا کار نه کوي نو دی به یا ګداګر وي یا به غلا کوي یا به فراډ کوي یا به چا نه سوال کوي دی به همیشه غلام وي د بل د ده لاس به کله پورته لاس نی لاندې لاس وي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الید العلیا خیر من الید السفلی حضرت ابو امامه باهلي رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي دی نبی علیه الصلاة والسلام جمعات ته راغی ابو امامه ناست پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ابو امامه ما لي اراك جالسا في المسجد في غیر وقت الصلاه ابو امامه د مونځ وخت نه دی سبق نه دی روان تعلیم نه دی روان فضایل اعمال نه بیانېږي فار ایگزامپل صحیح ته څه کوې جومات کې ناست ولې څه مسله ده حضور علیه الصلاة والسلام د خپلو ملګرو فیس ریډینګ کو دې وجې خو بیا یې ځان وړو حضور علیه الصلاة والسلام به د ملګري مخ ته وکتل فورا به ورته پته ولګي دې سړي ته څه تکلیف دی فورا به یې د هغه د جوړې وکړه مسله څه ده ما ته مسله ووایه حضور هغوی ته یقین دهاني ورکړې وه انا ولي من لا ولي له تا ته د مشر ضرورت دی د سرپرست ضرورت دی د ګارډین ضرورت دی چې د زړه درد ورته ووایې زه ناست یم دې جومات کې راځه ما ته د زړه درد ووایه او ما ووایي ملګرو ته علما کرامو ته دا علما کرام ټول زما مشران دي دا زما نه ښه خلک دی زه خو یو ودنا طالب علم یو ودنا ته دا تیر نمبر چې یو میاشت یو نیمه مخکې رالم نو دارالعلوم حقانیه کې هغوی درس یې ښودی زه لاړم بیان ته نه دارالعلوم خو زموږ مور ده دارالعلوم زموږ مور ده د هغې درو دیوار زموږ دپاره مقدس دی نو هلته چې دا ګاډي نه کوز شوم نو باچا را سره و نو طالبان خو ډېر خوش اعتقاده خلک دی نو خار یو کوشش کوي چې لاس میلاو کړي بلکې چا به زما وګیره لاس رانه داسې به ښکل کړ چا به زما صادر راښکړ نو ښکل به یې کړ نو ما ورته هلته ووایي ما دې خوا وګورئ یو خو ما زه نه حجر اسود یم نه رکن یماني نه ما زما تقبیل شته نه استلام شته دا دواړه ناروا دي صحیح ما زما تقبیل کوئ ما زما استلام کوئ او ما دا په زرګونو طلباو سره لاس میلاولو زما په وس پوره نه وي دا ډېر مشکل کار دی بیا خو به داسې وکړي که دا لاس دلته پرېږدم تاسو ورسره لګیا یې زه به لاړ شم چې فارغ شم بیا ما پسې راولېږئ ځکه دا خو ما ډېر ګران کار دی او ما دویم که ستاسو دا خیال چې دا یو ډېر لوی عالم دی ما دا هم غلط فهمي ده زه ما بس یو ادنا طالب علم یم خدای مې د قیامت پورې طالب وساتي بلکې زه کله کله مزاح وکړم پرون مې جمعه کې مزاح وکړ ما زما طالبان ټول خوښي مولیانو کې مې څوک خوښ یا څوک مې نه خوښ صحیح نه دا خو مې ټول خوښ دي صحیح خو مې مولیانو کې مې څوک خوښ یا څوک مې نه خوښ خو طالبان مې ټول خوښ بهر تقدیر نه هغوی ته مې وویل ما یو زه یو ادنا طالب علم یم خدای دې وکړي چې په حیث د طالب ور باندې مرګ راشي په حیث د طالب دا د پیر بابا سره متعلق دا مشهوره ده وایي دی اووه ځله فارغ شوی و څو ځله سبق به شروع کړ د مونیانه نو دستاربندي به وشو نو بیا به یې شروع کړو نو بیا د مونیانو نو بیا به یې شروع شو نو چې په اووم ځل فارغ شي نو بیا یې شروع کړو چا ورته بابا دا څه بیا ته تدریس نه شروع کې وی نه سړیه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې طالب به په حیث د شهید مري د مولا متعلق نه دي ویلي زه د شهادت مرګ ته انتظار کوم چې په حیث د طالب را باندې مرګ راشي نو عزیزانو الله تعالی دې موږ طالبانو سره نور عالم جوړېدل یا عالم بلل کېدل دا هسې اضافي او نسبي خبره ده یعنې په نسبت سره دته دغه سړی عالم دی او په نسبت سره هغه ته وفوق كل ذي علم عليهم إليه يرد علم الساعة نصرف علم الساعة إليه يرد العلم طول علوم أصل عليم صوت اللہ تعالیٰ دے ناظران عرض میں کو استاذ خدمت کی چادر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چی ارتفاق برابرے و اقتراب برابرے دا دنیا و دا آخرت دا دوارو سوچ بکے خود دنیا تا بضرورت ہوئے آخرت تا مقصد ہوئے دنیا تا بضرورت ہوئے آخرت تا مقصد ہوئے اور مائے مثال ورکا مائے کور دا مقصد دے و باتروم ضرورت دے نمونگ دا دوار سکر کورم جوڑو او کمرے سره باتروم جوړو خو دا کمرو سره باتروم باندې په پوز ویره ساينټیست دی اړې راځي باجی به خبرې کوي نو موږ اوس بعض اوقات داسې چې په دیره کې کمرې سره باتروم هغه جوړ کړو زموږ په اجتماعي ژوند دی سوشل خلک یو سماجي ژوند لرو دیره کې بلا ګڼ خلک بیا چې راشي ما زموږ دیره کې بلا ګڼ ناست دی نه هغه نږدې باتروم ته که ورننه خو لوی مصیبت دی نه دې وجې بهر مو ورته یو دوه باتروم جوړ کړي دي چې سړی لرې لاړ شي پراخه انداز سره کار خلاص کړي نه یو کس دننه کېده نو زما د پپوز وی ورته وایي ملګري داسې وکړه چې بهر لاړ شي هغه بهر باتروم ته نه هغه ورته وایي دا ولې نو ورته ته واړه به وکړې وی نه داسې خېټه مې ټیک نه دی هغه بهر باتروم نه راغلی نه هغه بهر لاړو نو چې واپس راغی نو ورته دا یورپین کلچر دی کمرې سره دننه باتروم دا یورپین کلچر دی چې هغوی خو په کمره کې اوسېږي یو کس صحیح او یا یو ښځه خاوند وي نور د هغوی د بدن نه که هوا موا وځي د هغې په نیز باندې سهار هم نه موږ خو د پښتو وطن کې اوسېږو
دې لپاره خو به دغې هوا ته بیا ملک پرېږدې کراچۍ ته به ځې صحیح حالانکه دا یو فطري شی دی نو ورته یې ملګري اوس چې دلته یې نو دې به بریکونه لګې ټول لیدرې به ووایي معده به دې خرابوي عزیزانو عرض مې کو د تاسو خدمت کې اوس الله تعالی فرمایي چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذين يذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم الله به یاد ساتي یذکرون الله یو معنا داره چې الله به یادې نو چې کله موږ دا ترجمه وکړو نو معنا یې دا چې بس تسبیح راواله وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اوس دا دین حاصل نه دی دا ښه کار دی حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ځکه تاسو جماعت کې چې وخت لګوئ نو د هر یو کار دپاره هغوی مونږ ته یو وظیفه ښیي یا یو دعا ښیي چې جماعت ته ننوځئ بسم الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك بسم الله اللهم اني اسالك من فضلك اللهم جنبني عن الشياطين اللهم افعل بي كذا وكذا الحمد لله الذي اطعمني وسقاني الحمد لله كساني هذا اللهم البسني خيرا من ذلك الى اخره یعنی حمد 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 د خدای په هر یو کار باندې حمد ویل دی وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قیامت پر ورځ هر امت به د پیغمبر په نامه باندې بلل شي چې یا امت نوح او د نوح امت راوړاندې شي یا امت ابراهیم او د ابراهیم امت راوړاندې شي یا امت موسی و عیسی و فلان و فلان او د فلانی فلانی امت راوړاندې شي چې زموږ نمبر راشي الله تعالی وایي یا ایها الحمادون او حمادون تاسو راوړاندې شي ځکه موږ هر یو کار سره د الله تعالی حمد وایو چې الحمدلله 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 اوس دغه سبحان الله الحمدلله دا د خدای یادول خو دي دا یاد ساتل نه دي یاد ساتل دا دي چې ته په دکان کې ناست دی ډنډی له ټېله ورکې که نه ورکې نو ستا هغه خدای یاد دی ستا هغه خدای یاد دی قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین ابن عمر دا آیتونه تلاوت کو رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا آیتونه تلاوت کول ما هلته د انګریز کتاب کته نو د حضرت ابن عمر واقعا پکې ولیدا هغه he got fainted نو ما بیا اثر ورپسې وکړه چې د عمر پریوته ابن عمر پریوته ولې آیت سوي چې ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون هلاکت د خائنانو دپاره د هغه کرپټ خلکو دپاره مونږ چې د کرپشن خبره کوو مونږ او زرداري صاحب ډېر لوی کرپټ دی وایو که نه وایو میاں نواز شریف صاحب دا ډېر لوی کرپټ دی اعظم هوتي صاحب دا ډېر لوی کرپټ دی هسې تا خپل جلبۍ په کوڅه کې د اټیمار هم پته لګولې ده چې دی هم کرپټ دی که نه دی نو د وس د اټای دی نو د اټای کې کرپټ دی زرداري صاحب په پریزیډنسي کې ناست دی نو هغه بیا هلته کرپټ دی اوس کرپشن خو کرپشن دی په انکو کې انکو پنجابۍ کې په هغې کې یو ضرب المثل دی چې کک بھی چور او لک بھی چور یو سړی که د پیسې غلا کوي د هغه متعلق دا خیال مه کوه چې دی به لک غلا نه کوي یو سړی چې پیسې غلا کوي د هغه متعلق دا زه چې کله ستاسو ممبر نو کله کله چې ټیکهدار به راته وایي ته زما مېلمه یې ما زه په نورو ټیکهدار مېلمه کېږم صحیح یو ټیکهدار سره تعلق نه ساتم یو ټیکهدار ځکه ما نن به د مېلمه شم سبا به یې راته کمیشن وړاندې کوي چې دا 10% واخله دا 15% واخله بله د بیا ټول شي کې لګولې خدای حساب یې کو بس نو بعد په دې قرآن کریم فرمایي چې ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الله تعالی فرمایي چې لوی کرپټ سړی هغه دی ویل للمطففین د تطفیف ښه معنا ده په انګریزي کرپشن یا اکنامیکل اینڈ فائنانشل کرپشن مالی خیانت مالی فراڈ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون چې کله دوی د ځان لپاره بل چا نه اخلي نو پوره اخلي واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون خو چې کله بل له ورکوي نو ډنډی وایي بیا
کله چې بل ورکوي نو بیا ډنډای وایي نو الله تعالی یو ډېر عجیبه وعید ورکوي یو ډېر عجیبه تخویف ورکوي یو ډېر عجیبه یره ورکوي یو ډېر ښه تذکیر او ریمایندر ورکوي چې الا یظن اولئک انهم مبعوثون آیا د دوی دا عقیده نشته اړو دا په خیال کې نه تېرېږي ځوان خو کله په قرآن کې په معنا د عقیدې او د یقین هم راځي خو دلته الله تعالی وایي دا په خیال کې نه تېرېږي مبعوثون الله تعالی فرمایي آیا د دوی خیال کې دا نه تېرېږي چې دوی له به الله بیا یو ژوند ورکوي لیوم عظیم هغه لویه ورځ کې یوم یقوم الناس لرب العالمین دا به هغه ورځ وي چې مخلوق به د خپل احتساب دپاره رب العالمین ته ودرېږي اوس د دین حاصل دا دی بس دغه یو شی ذهن کې راوله چې زه دې دنیا کې ژوند تېروم د هر منټ دپاره به الله تعالی ما سره احتساب الله به ما سره حساب کتاب کوي چې دا منټ ته کوم ځای تېر کړی په دې منټ کې دا کار دې کړی دا جایز و که دا ناجایز و نو الله تعالی که دا د چتي پل وال را سره شروع کړه نو بیا خو ادم ممند د یو مشر خبره بې بې بیا لدی واخله بیا موږ ټول پکې لدی یو دې وجه نو علامه یو رباعي ویله چې تو غني ازهر دو عالم من فقیر تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر رسول پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت پورز بالے کزماد یو امتی مواخذہ و گرفت شیو فرشتے انیسیو جہنم تے روان کی تمہا امتی فرشتے انیسی جهنم ته روان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو زبا استشم کوله سوای د دې چې د امتی باندې ژاړم د امتی باندې ژاړم د دې تکلیف باندې به دردېږم نو علامه وایي چې تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر چې الله ستا د دواړو جهانو نیکو ته عبادت او بندګۍ ته ضرورت نشته کشته یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لو جمع الناس على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ولو اجتمعوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك الله شيئا کر دنیا ټول خلق داسې نیکان او پاکان شي لکه څنګه نیک او پاک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا د ټول نه پاک شخصیت څوک دی لږ زور سره ځکه دا د یو مسلمان عقیده نه دی به مسلمان نه دی که دا عقیده نه چې د دنیا د ټول نه اکمل ترین انسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی به مسلمان نه دی عبدالله زیده کې جمعیت العلماء والا سیرت اجتماع جوړه کړې او هلته بیان کې ذکر وکړو بیان کې به ذکر وکړو ما الله تعالی د دې دنیا دا نظام د دې دپاره محمد رسول الله په شان د علت غایي ګرځولی دی دی ور دپاره ما دا لفظ بیان ساتئ چې دی علت غایي نه دی دی کل علت الغاییه دی صحیح او ما ته چې موږ د اولین او آخرین وایو نو دا د دې وجې وایو لکه څنګه چې د مصدر تصور په صیغو باندې مقدم دی صحیح په صيغه باندې مقل خدا تحقیق او استنباط او اجتهاد رستو خلیل او سیبوي کړل حالانکه کلام مې د خلکو شروع خلکو ماضی او مضارع مستعملون نو خلیل او سیبوي استاد راغی دی یو مشترک شی دی او کامن لفظ دی د لپاره ته مصدر وای نو هغه اوس مونږه مصدر منبع کوم نو پته ولګیدا چې تصور ته مصدر وړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام تصور وړاندې موجود دی وجه ورته اولین وای وجود کې مؤخر د آخرین وای ورته نو په شان د علت غایره کائنات او نظام لپاره صلی الله علیه وسلم لو جمع الناس على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا کد ټول دنیا خلق داسې نیکان او پاکان شي لکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله بادشاہ کې د یو وخت په مقدار زیاتې ناراضي الله و چې دنیا کې یو انسان هم نو الله به الله وی چې دا ټول دنیا نه صحیح الله تعالی خالق و رازق ہو چې مخلوق و مرزوق کې چته نو الله تعالی به خالق او رازق وی چې مخلوق او مرزوق به چرته نه ذکر هغه خپل ذات قاضي دي عزیزان نو عرض مې کو
ولو اجتمعوا على افجر قلب رجل کٹول خلق دا سے گندگی شی اور دا سے ناپاک شی لکا فرعون نمرود و ابو جال غلدی ما نقص ذالک من ملک اللہ شیعہ دا اللہ بادشاہ ہے کہ تمر ذرہ بر فرق نو زما استا بندگئے او عبادتنا دا دی خدای دا سفائدہ شتا من عمل صالحا فلنفسی ومن اصا فعلیہ اللہ تعالیٰ فرمائی سوچ نیک عمل کے یہ خبر زان فائدے دا گچا بدیو کڑا وبال بے امدبانی ماتے نسا فائدشتا نیرا تسا نقصان نو تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر غزر ہائے من پذیر جو اللہ استاخ و زمون بند گئے و زمون عبادت تے ضرورت نشتا قیامت پو رزبان لے تب امانت پوز کے تا دا خیانت کرے دے تا دا گناہ کرے دے دا وائلیشن نا فرمانی و عصیان لے کرے دے نو ماسر بداغی سو وجہ نہیں چی دا میں ولی کرے دے ما مرگرو تو ہوئے میں مونگا انسانان کی مونگا پامالائی کی گی مونگا انسانانیو مونگا گناہونا کی گی مونگا انسانانیو مونگا نافرمانائی کی گی خو خدای تا سینہ مراو باس ادرے گا ورد ما بس ضرور تا سر ٹیٹ کا چی بس دھرم کرتی شو خدای ما معاف کی خدای ما معاف کی دلی شیطان نور اس سے نقصان نو شیطان دا خبیص ویا خدای نے بی خوبا سا خوش خدای نے دوی چی ولی اس سے دونا کار رہتی آدم ضرور تا چی کرتی شو بس ما معاف کا کرتی شو ضرور ما معاف کا ناگر ڈنڈرا واسطہ ورطا ادرے دوی ضرور تا ورسی جو ضرور اورن پیدا ہے رنا ور کئی لمبے برابانی دی دیر خارے نہ پیدا دے اس رنا پہ کنیش دیر خولان دے پمانی گی خدای ورتے ورگے لگے در کی پلٹم تا ما پہ دیمڈر رہا واسطہ تا ما چیلنج کے زما اتارٹی تا بس دا خدای اتارٹی تا مقابلہ کی موجود گئی انسان پہ دی خخکاری چی بس خدای تا سر ٹیٹ کی دا انسان کمال دارے چی دے سمرہ توازو دے سمرہ مخبر زان نبی علیہ السلام نے تپوس کی چی دے انسان زیادہ تقرب مرحلہ دا نزدیکت مرحلہ اللہ تعالیٰ تا کم یودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقرب ما یکون العبد الى ربی حینما یکون فی سجودے چی دے کل دا خپل سر پزمکا اولا گئی دا دین زیاد نزدیک کیفیت دا انسان نشتے خدای تا وجہ زکا چی پزمکا دا سر لگورنا لاند مرحلہ بلشتنا خوستا پا بدن کی رٹول نلوڑ زائی کم زائدے سر دا خدای پا دی ظاہر و کائناتو کی رٹول لاند زائی کم زائدے زمکا رٹول نلوڑ دا بدن حصہ اگر دا کائناتو رٹول نپا لاند حصہ لگو خدای و زماسیات خوخی اقرب ما یکون العبد الى ربی حینما یکون فی سجودے نو عزیزانو چه سمرا دے اس مانیٹر دی چه سڑے برس دا سے متکبرانہ کرسی متکبرانہ دا خدای دا سے بدیشی لکر لیونی سپی پشا زان متواضع کا زان کی عاجزی پیدا کا زان کی نبی علیہ السلام دمرا لڑ مقام دار توازو دا وجہ دے دا عاجزی دا وجہ دے او اللہ تعالی دا پیغمبر دا خپل پیغمبر فطرت بانے عالم او واقفو دا دی وجہ دا اعلیٰ صفت چکے پا اعلیٰ مقام کی نو پا بندگئے ذکر کئی فاوحا الى عبده ما اوحا سبحان اللذی اسرا خدای دا سے نوئی چی تعریف دے آغا ذات چی لوی منیٹر دلتا نواغستا میراج تے ورسو دا سے نہیں دیوے چی او دیر لوی منیٹر ہو اگر دلتا نواغستا میراج تے ورسو پاکی دا آغا ذات چی خپل بندے واغستا میراج تے ورسو سمر لڑے بہت جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر وانا ظفر علی خان سے بھی راجب خبر ہوگا چی جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کے حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو چی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دستار توازو دفن گئے و داجز سمرو چی کم زید جبریل وزر سوزی اغبر نشید لے او دا اللہ پیغمبر دا مقام نقبل بند گئے بانی پر لار ستار آجزہ و توازو و جلد زی سمر لور بوتنی جبریل نشید لے چی فرشتو سردار زادی بابا نے راجب خبر کرے چی جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرت المنتحہ تی چی ورسید نبی علیہ السلام تی الان تکونو لوحدک اس بجیتے یہ واضح سے آپ علیہ السلام ورتے ہوئی تو ولی راسل نبی علیہ السلام بابا سادی ہوئی چی بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام تو در دوستی مخلصم یافتی غنانم ز صوبت جرات آفتی
رسول پاک ورته وایي چې او جبرائیل ته خو زما د ډېرې زمانې ملګری ته زما د ډېرې زمانې ملګری ځکه اصح الروایات دا دي چې حضور علیه الصلاة والسلام نبوت باندې 11 کاله 9 میاشتې تېرې وې چې نبي علیه الصلاة والسلام الله معراج ته بوتلی د جبرائیل امین ملګرتیا ورسره څو کاله وه د 11 کالو د 9 میاشتو آلموست د 12 کالو یاري وه او څومره یاري وه په دې پیغمبرانو کې داسې پیغمبران شته چې جبرائیل امین ورته په ټول عمر کې یو ځل راغلی دی څو ځله یو ځل داسې انبیا شته چې هغوی ته 2 ځله راغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نازولی پیغمبر دی د الله تعالی 23 کاله کې جبرائیل امین ورته 24000 بار راغلی دی عزیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام کہ تما سردار 200 کال عمر گردیا پنی ملار ولی پریدے تو در دوستی مخلصم یافتی غنانم سے صحبت چرات آفتے تو در دوستی ذکر عزیزانو دوستی مکہ وچا سرا او چې یو ځل د چا سره دوستي شروع کړه زمونږ د پښتنو ډېر ښه اصولو خو ما ملګرو ته وویل ما مونږ اسلام په خوا پرېښودی اوس ورپسې ورو ورو د پښتو جنازه ایستل شروع کړي صحیح که د پښتو که زیات نه نو کم از کم 96% د دې کلچر دا بعینه دین سره موافق و 4% پکې داسې هم چې هغه ډېر ګډوډ و 4% پکې اوس هم ګډوډ دی صحیح نو مونږ اوس 96% ورو ورو جنازه وباسو هغه 4% پورې ځان کلکوو سړیتوب پرېږدو شاه منصور شیخ رحمت الله علیه ته یو ځل وویل مایجي دا فلانې 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 ما زموږ ډېر مخالفت او ډېره مقابله کوي نو ما نه به کوو دا کار نه نو شاه منصور شیخ ته ډېره عجیبه خبره وکړه ویې ګور فضل الله مایجي وایي که خلک زموږ دپاره خپل خرطوب نه پرېږدي موږ د خلکو دپاره خپل سړیتوب ولیکو وایي دی د خرطوب کوي موږ سړیتوب کوو صحیح دی وایي خرطوب نه پرېږدي نو موږ پر سړیتوب ولیکو نو تاسو نن نه دا عزم وکړئ چې موږ به سړیتوب کوو موږ به د چا د خرطوب د وجې خپل سړیتوب نه پرېږدو کوشش به دا کوو چې دا خر د خپل خرطوب پرېږدي دی دې سړی شي د ملا کار به سي چې د خرو نه سړي جوړ کړي د ملا کار به سي چې د خرو داسې نه چې دی هم د خرو په لار روان شي الله دې موږ د خرو په لار به روان شي بابا عبدالرحمن فرمایي وایي چې بې خدایه محبت کړي هغه خلق چې بے خدایا محبت کړي هغه خلق نارینه یې واړه خره او ښځې خریدي او چا چې کړې دې دنیا و تاسری دي د هغو په سر پرتې خاورې ایریږي نادانان که دې دنیا باندې نازېږي خو دانایانو ته دا ټوکې مسخرې دي او چې بې خدایا محبت کړي هغه خلق نارینه یې واړه خره او ښځې خریدي اللہ تعالیٰ نے زمانگا خپل ذات سر محبت پیدا اللہ نے زمانگا محمد رسول اللہ سر محبت پیدا نوے فرمائل کہ بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام تو در دوستی مخلصم یافتی غنانم سے صحبت چرات آفتے وے تمانی ملارا کے ولی پریدے اغورتے اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم ویر دین اوڑان لے کزد یوں وقت دا گھٹواری پاندازم برزم دا اللہ تجلیات بمیری کیوں بمی سوزی او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ ہو لگے دا چی دار دنیا دا ٹون اکمل ترین مخلوق دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازیزان اللہ فرمائی چین فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلا جنوبهم پٹول احوالو کے دجوان پہارا شعبہ پہر میدان کے با اللہ یاد ساتے کپٹی کے بیابر اللہ یادی کدکان کے بیابر اللہ یادی کپلار روان بیابر بس دا دو خبری ہوگا یو اللہ یاد ساتا یو آخرت یاد ساتا کتانا نارواو شو تب یا زمان پا مخبان روتو کا دا ناروا آغاز ہے کی گی چه دا خدای تصور کم زائد دندلا شی او دا آخرت تصور کم زائد دندلا شی یو سڑی تا چه احتساب آلتا دا جرنلستان رالو رمضان نرستن ویجن دی رمضان دا روجی فلسافیکل آرٹیکل مونگا لکو نیا مونگا مختلف وزائنو سر رابطہ اکڑا دو درین یونیورسٹو سر ویغیوی چه دت دورشی دی برطرف فلسفی ہوئی
نو ما یو سره فلسفي طالب نه فراس ورته زما د ازوی ما سره ناس د فلسفي سټوډنټ دی نو د ارسطاټل او د پلیټو او د ساکرټیز تاسو ورته سقراط او افلاطون او دا وای دوی ورته پلیټو وای ساکرټیز وای ورته نو ساکرټیز او د پلیټوز د هغه د زړو راړي کتابونه ته پیدا کوي مال راړي دیم کوډي او زم ګورم صحیح نو ما زه فلسفي طالب یم ما بد قسمت نه زما زوی او فلسفي دی نو ما هغه د ګند دنیا راجمه کوي ما ته راړي ما کمره کې دم کوي دا ما وخت دا وستو ګوره نو ما فلسفیکل ما اگر چې شریعت کې په عبادتو کې تعبد د پدې کې حکمت نه ده بندګي مونږ کو د تعبد د وجه دا اوبیډینس ده دا اطاعت ده هغه وی چې دا خبره زموږ ذهن کې مې دا خبره هم ذهن کې راشي وی دا مونږ لکه په مثال باندې پوي کا ما تاسو آرمي رولز نه خبر یې وی مثلا فار ایگزامپل ما دا لیفٹ ہینڈ مونږ ورته ته لیفٹ هند وو یا سیکنډ لیفٹ هند دای چې کله برتی شي او کاکول ته ولېږي نو کاکول کې اولدار سره دی استاد صحیح او په دې آرمي کې هو ډیسپلین وی نو یو سړی جنرال هم شي چیف اف دی آرمي سټاف هم شي صحیح چیف اف دی آرمي اولدار سے اوس ریټایر وی اولدار سے ریټایر هم وی خو د پریډ استاد پاتې لہذا پای کې دا ډیسپلین دی چې دې کړه لاړ شي نو جرنیل ورته فورن پاسي صحیح او دلته خو موږ مدرسو کې مستاستر پاسو که پاسو نه پاسو د دې وجه خو د مولیان علم لاړ به برکت شي مولیان علم لاړ به چې برالم کوم ځای چې باندې شیخ الحدیث سے حضرت مولانا عبدالحلیم سے حضرت مفتی سے رحمه الله حضرت مولانا محمد علی سے او زمونږ اساتذه کې ناستل دغه دارالحدیث ته بزلاړم او ینه بیان ته بلاړم دوی کوی ته مې توبه استغفر الله وایا زه دغه ځای ته خپل سکه لاس لګولم بیا د بګړم دا خپل مې لاس لګولم خدای کرت خو مولانا سمیع الله صاحب الله ډیر اجر ورکړي او دومره لوی ایوان شریعت حال جوړ کړی دی سټیټ دوره غټه باندې نه کته خو صدرې نه نشم کړي باندې او بیا مې اسه را ځان له باندې جوړ کړه مې زما مشایخ په دې ځای څوک نه نه ټول علما محترم دي خو مې زما څوک ډایرکټ استادان دي نه نو مې اوس بودري کوم کې ادب لوی شی دی اس خدا خواهم توفیق ادب بے ادب محروم گشت اسفاس تیرا او خصوصا طلباء د علم دین د دوی د چانه چې د صرفمیر یو جمله ویلې ده هغه ته سر ټیټوا زما د سکول استادان ټول مړ دي یو دوه پکې اوس هم ژوند دي زه هغه چې اوس راشي زه تر هغې نه کې څوک پرې هغې ناست دي او ما دنه ډرایینګ ویلی دی ما دنه څه ویلي ما دنه ډرایینګ ویلی دی کرښې مې ترې زده کړي دي دا کرښه هم علم دی دا مې دنه زده کړي چې پیاله څنګه جوړېږي دا مې دنه زده کړي چې ګل څنګه جوړېږي مالټې نقشه څنګه جوړېږي نو عزیزانو احترام کوئ احترام لوی شی دی په موږ کې لوی نقصان دا دی چې موږ د ادب او د احترام د آداب نه خلاص صحیح زما بې ادبي ځکه کېږي چې ما د خپل استاد بې ادبي کړې ده صحیح د یو بل بې ادبي ځکه کېږي چې هغه د خپل استاد بې احترامي کړې ده الله تعالی دې موږ کې آداب راولي نو عرض مې کو ستاسو زه ما ماشومان یې لوڼه دي د هغې ټیچر ټلیفون کوي زه چې تاسو سره ملاقات کوم راوړم انګریز دی ما ته راشه بوډا سړی وی زه بس صرف دلته راغلی یم ستا د دوه لوڼه زما شاګردانې دي ما او نو وی زه راغلی یم چې what a best type of nourishment you have provided them یعنی تا څنګه ښه تربیت ورکړی دی خپلو بچو ته مې زما خاص کمال پکې نشته what you mean وی دوی چې په ټول سکول کې استادانو ته کوم ریسپیکټ ورکوي زموږ په سکول کې خو دا تصور نشته دوی استاد سره خبره چې هم کوي ډېر په ریسپیکټ یې کوي استاد چې راځي دوی فورن ورته پاسي ما ورته ما وی راشه اوس دا خبره ایکسپلایډ کا ما دا چې زموږ د دین تقاضا ده دا ما د اسلام تقاضا زه کالته و چا په دا چې قاضي صاحب بدل سره واخلې راځي چې دا ګشت خلکو پسې ګرځو چې دغه تېراولې صحیح نه انګرېز ته به کېږي دروازه وټکې چې تر اوده جومات راغلی خدای پر رضا باندې رسټو بیا عوام کې سیمې دي ته بیا راشي انشاءالله انشاءالله به مو پرې دوه درې خبرې به الله والا واورې ته خو داسې کار نه شو کولی ته خو ځان خپل رولز دي ما ملګرو ته وایم هلته به ایکسپلایډ کې یو موقع هغه موقع د ځان دپاره مې ایکسپلایډ کړو چې ستا شخصیت پرې جوړ شي هغه موقع ایکسپلایډ کړه د محمد رسول الله دپاره چې د هغه شخصیت پرې جوړ شي ما یې کردار سره ثابته کا چې تپوس درنه کتاب هلته داسې ناشنا ناشته معاملات کله کله زه په خپله حیران شم یو انګریز راغی ټلیفون راغی زه ملاوېدل غواړم ما ته خامخا راشه فلاني ټایم راشه وی ښه راغی ما ښځه ویل څه خدمت کولی شم وایي چې زه په یو کمپنۍ کې کار کوم او د کمپنۍ باس چې ده مشره هغه مسلمانه د ایجپشن ده ښځه ده هغه کمپنۍ چلی او زه هغې سره کار کوم نو یو خو چې مونږ له هغه لنچ بریک راکړي د غرمې ډوډۍ چوټي راکړي
نو یو خو هغه دا کوي چې که هغې خپل لنچ راوړی نو مونږ له هم پکې صحیح سره کي دا تاسو وخورئ حالانکې په امریکا دا تصور نشته هلته خو پلار ځان له ګټي او زوی ځان له ګټي صحیح بلکې پلار چې زوی ښځه راشي نو زوی یې تپوس کوي ته به څو شپې پاتې کېږي نه هغه ورته وایي زه به 2 شپې وایي ښه نو دومره پیمنټ به بیا وکړي صحیح او زوی چې پلار سره لړ شي نو هغه بیا هم هغه نه تپوس کوي ته به 2 شپې پاتې کېږي نو دومره پیمنټ به وکړي خیر د خوراک به دې فري وي خو د کمرې پیمنټ به وکړي صحیح ځکه هغه ځای ځان له خپل تصور دی نو ځکه هلته ژوند دومره ګران دی خلک وایي چې امریکا د ډالرو باران دی هلته د ډالرو باران نه په 1 ډالر د سړي سرمن وباسي له ډالر ورکوي هلته خو دا شی هم نشته دلته خو زموږ صاحبان واچن باچا صاحب ته معلومه ده 11 بجې ځي دفتر ته څو بجې ځي 11 بجې دفتر ته نو بیا چې لاړ شي بس لا رسېدلی نه چې ټلی وغږوي پي ان غریب هلته پي ان مین نشته زموږ پرزیډنټ دی اوباما صاحب چې هم چای څښي نو په خپله د کورسۍ نه پاڅي شاته ریټایر روم دی کچن ته لاړ شي هلته ځان له په خپله چای تیاره کړي هلته چې سره دا وخت نشته چې پي ان ته آواز وکړي چای راوړه لږ بسکټ ورسره وړه مېلمه راغلی دی هلته تصورات نشته هغې کار کوي هغه یې منډې وایي مونږ بېکاري کوو مونږ څه کوو بېکاري کوو نو عزیزانو دا نه چې ما هغه خلک خوښ دی تاسو مې ډېر خوښي خو خدای دې مونږ کې د کار دا صفت پیدا کړي الله دې مونږ کې فعالیت پیدا کړي نو عزیزانو هغه راغی نو دا دغه لنچ وخت کې لګیا خپل بندګي کوي د ماسپښین وخت دی نو دا خپل عبادت کوي د شي پرېږدی نو یې کله کله مونږ ته تپوس وکړي نو دا د اسلام په حواله راته څه ووایي اسلام په وی بیا ستاسو مذهبي تهوار لکه اختر وي رمضان وي صحیح نو دا مونږ له ګفټونه واخلي چې دا زموږ مبارکه میاشت ده نو موږ تاسو له ګفټونه اغوستي بیا وی اختر وي نو دا مونږ له په ورځ باندې خاص تنظیم وکړي او بیا مونږ له څه پیسې هم راکړي دا خپلو بچو له ځان له پیسو واخلئ حالانکه هلته کې دا کنسپټ نشته دا تصور نشته نو یې مونږ ته تپوس وکړي دا ته دومره وی دا زموږ د دین تقاضا ده نو مونږ ورته ته د دین باندې مونږ لوټ پوهې کړه نو هغې وایي چې زه خو په خپله څه واجبي غوندې علم د دین لرم صرف په دې مونځ او دس پوهېږم نور مانه ډېر چل نه راځي خو تاسو به داسې وکئ چې زمونږ شیخ دی هغه ته به زه تاسو ریفر کړم تاسو هغه ته راشئ دی ټلیفون نمبر ته به ورسره خبره وکړم نو یې ما سره خبره کړې وه دی راغی نو ما اوس دې څه اراده ده وایي زه غواړم چې مسلمانېږم نو ما ورته لوک ډونټ بي ایموشنل بي سینسیبل ما جذباتي فیصله بالکل مه کوه ځکه ما زمونږ په اسلام کې چې سوره دا مسلمانېدل قابل تعریف دي نو دوره دا اسلام ډیناونس کول دي نه واپس کېدل قابل مذمت دي صحیح نو ما دا اناونسمنټ دوره قابل تعریف نه لکه ډیناونسمنټ چې څومره قابل مذمت دی هغې ته ډېر په بد نظر ګورو بیا به مونږ تا ته داسې ګورو لکه خنزیر ته چې ګورو نو ما جذباتي فیصله بالکل مه کوه چې ته کله ښه قسم دی چې زه مطمئن یم دومره ښه مسلمان دی مونځ له چې راځي مونځ یې زده کړه مونځ له راځي دومره توجه سره مونځ کوي چې زه خپله خپل مونځ ته حیران شم زه هم کاش چې دی ما سره دا مونځ بدل کړي ځکه مونږ خو لږ مسلمانانو پیدایشي طور مونږ خدای سره بې باکه شوي یو بس دلته پسې کړه ورځ صحیح مونږ ورسره لږ بې باکه شوي یو څوک چا سره ډېر ځي راځي نو بیا ورسره بې باکه شي که نه نو ما یو کس ما هلته په امریکا کې هم دا خبره وکړه ما څوک چې چا سره ډېر ځي راځي نو بیا ورسره بې باکه د افغانستان زموږ یو ملګری دی انجینیر دی هغه ما ته دې معنا ده چې 5 وخته نه دي تر راته پکار یو 2 وخته به راځي جمعې پر چې ډېره بې باکي نه کوي عزیزانو عرض مې کوم ستاسو خدمت چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم چې څوک الله تعالی په جمله احوالو یاد ساتي په جمله احوالو کې یاد ساتي په جمله فارمز کې یاد ساتي په جمله معاملاتو کې یاد ساتي نو چې کله خدای دې یادي دروغ به نه وایي خیانت به نه کې فراډ به نه کې धोखा बने के करप्शन बने के कसदरी के वजीर आजम ही के मेंबर से भी के वजीर से भी के गवर्नर से भी के वजीर आलाए आकाश दा लकाय वाले सलकाय वालों निकने चापी रंग दिला कर सही अब द टोल लई मुसीबत दा लकाय वाले दा बे लकाय कोल पकार सिदैन लकाय कट के दा आजाद द दुई द वजीर आले بعض اوقات د دوی مشر سره خبرو دا لکه ولا لاندې دور عذاب جوړ دور عذاب چې هغه په شرمونو شرمي عزیزانو ټیک دا د غلیلان هم ناروا کوي ډیر به کوي صحیح خو څه د هغې په نوم باندې خلک کوي نه ټول هغې باندې ورته پلي شي ټول هغې ما قانون بعینه هغه دی تاسو جنبای والا خو دې معاملاتو نه خبر یې کوم سړی چې ابسکانډ لري مفرور څه شی مفرور وي حکومت ته مطلوب وي
او ګرفتاری نه ورکوي نو که چېرته شوکه کېږي نو هم د هغه په کتاب کې ولیکي که ډاکه کېږي نو هم دغه کتاب کې ولیکي ځکه دا قانون دی بس کوم سړی چې نیول نه ورکوي بس ټول هر څه هغه پسې لیکوي نو چې سړی ونیولی شي وایي ده باندې 200 کیسونه دي سړی وایي چې خدای 200 کیسونه ده په یوازې ځان موږ عمره خو چې کم کېدل او پتې نه لګېدل نو ورپسې ورلګوي نو ورپسې نو بس خو چې هغه لکه ترنګي څه کوي نو په هغه لیدلې ورته کوي چې دا هم هغه وکړه دا هم هغه وکړه دا هم هغه ټول خلک په ناروا وختل الله تعالی د خلک د نارواو نه خلاص کړي الله تعالی د خلک د افراډونو نه خلاص کړي الله تعالی د خلک د دوکو نه خلاص کړي خدای د خلکو کې کفایت شعاري او قناعت پیدا کړي کفایت شعاري او قناعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بغض من الايمان سادگی دا د ایمان نشانی ده د ژوند خپل ساده کا ژوند به آسان دی ژوند خپل ساده کا ژوند به آسان زموږ ته مرګري دي نو وایي کله کله ما ته یاره ستاسو د ګاډي خو زوړ دی زور تامولې دی خو په روډ باندې ځي د زغلي په روډ باندې ویني چې یو بل ګاډي تنظیم کو یو زما مرګره دی نو هغه ګاډی راوستو نو ما ته یې چې ته به دا ګاډی چلې ما چې دا ګاډی بالکل نه چلوم زما دا ګاډی بالکل نه چلوم نو وی دا چې ولې دا خو ډېر ښه ګاډی دی ما ته پته ده ښه ګاډی دی دا ما ته پته ده چې دا ډېر ښه ګاډی دی د برطانیې ګاډی دنیا کې یو ټاپ باندې ګاډی جیګوار وغیرته نو ته به دا ما زه جیګوار بالکل نه چلوم ما زه خو دا ټویټا هانډا دغه نو ته دا ولې نه چل ما سړي اوس به په دې ګاډي کې سورم نو دا 200 مسلمانان دلته خو چې مسلمانانو ایمان خدای محفوظ کړي دا ټول لوی کمال دی نو ما زه به دې ګاډي کې سورم دغه 200 چې مونږ راځي ته ورته وایي ا دې ادارې پیسې ټولې په ګاډي ورکړې ځان له په جګوار ګاډي راوسته مولانا یوسف سے بنور رحمت الله علیه د 94 ګاډي راوسته هغه انکار وکړ ټول خلک وایي چې د بنور ټاون د مدرسې ټولو پیسو باندې ګاډي راوسته ځکه په مولا باندې خدا فتوا ډېره زر نه کوي صحیح صحیح ده کنه د نورو پاټو کې خلک ناروا کوي کنه کوي ورپسې خلک پروپاګاندا نه کوي ورپسې خلک امولا یا سبحان الله ګاډي ډېر د تور نه سپین کوي دا خو یې نو ما بل ازوي فدري مو شپ ناس نو ما ما دا خلک اوس غواړي فدري مو شپ په خرڅ وي دی ورې ګاډي کې ناشته پته نشته چې دې قوم باندې سو بال لاغله دی یعنی مولا ستا تر اوسه لا په خرڅور پخته چې دې ول دنیا کوم دی ته واستوي چې مولا نو څه په خرڅور کوي مولا لاندې ګاډي په پټه زور د سم 67 انجن په کوم نو شوبیا چولې د شوبې انجن په خپل پورځه یو نشته بیا تاسو ګاډي پیدا کړئ د جمعه پیسې ټولې واله کمیشن یې واغسته پلان کټینګ یو ما ته عمرګری وی په دې مول څه به درې بنگلې پای ته بات کوي واغسته ما دا وړاندې بیان کړم ما په دې مول څه ته وی ته تاسو کې دوست اړه خدای او په مال راکړه ځکه ما زوم خدای واله منبر شوم خدای واله منبر شوم نو ما خو بنگله څه کې چې هر څه ایگزام کلاس او تختې دم دې ملک نه دې ملک ته او تاسو یو مشر یو مشر پلارم په وزیر یو بار زو زما سمرګری نو موږ ورته یو مشر تپوس لار کې د ایوه سفر وګت د سواد ته وې سفر وګت د سو خوراک سب فروټ پر واخله باندې ګپ لګون نو دا سړی راغی السلام علیکم قاضي صاحب وعلیکم السلام نوجوان لک ډېر احترام سره چې چای اوس کې فلان 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 بل مرګره چې ما سره نو ورته دا کاسو ته راته نه پیژنې هغه دې کاګلی څنګه فلان فلان مې دا ته نه پیژنې مې دا ته نه پیژنم نه زه خو نه پیژنم وې دا د فلاني زوی دی کنه مې دا ته سره غټ ګاډي ته وګوره مې د پلان خو 67 کې ګرځیدل دا شی چرته پیدا کړ نو پلار یې ته وزیر نو دا وی هغه ځای پیدا کی دا ته چې مونږ کوم ځای ته لګرې وی یاره دې جوړه غزا ته نه است جوړه درځي بابا کې ناشته دا ټول شی نو ولته پیدا کی ما واره پارا غزا مې درځي بابا رته کې ته وظیفه کوم نازیزانو عرض میں کوستاس خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا بلد مولانا صاحب سرناس کم لاغم دغا تذکرہ کل نموت میں ارتید کی د مولیانو تاسا نور جګړه نشته خو تا نه یو ګاډی د پولیس مخکې رواني یو وروسته رواني هر مولا دا غواړي چې ما پسې دوه ګاډي د پولیس رواني صحیح نو هر یو سړی خو فضل الرحمن دي هر یو سړی فضل الرحمن کېدی شي دا خو د الله تعالی تقسیم نه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا زما او د قاضي صاحب د سبق ملګری دی صحیح ده قاضي یو ځای پاتې یو صحیح زموږ امیر دی زموږ خدای دې دین هم لوی عزت ورکړي یعنی یو خبیث سړی ستا خوښ دی چې د هغه د عزت وي یو ملا چې د مفتي مامور زوی دی ستا د پټکي او ستا د ګیرې او ستا د مدرسې او د جومات محافظ دی
ما وې دا سړی که په دې فتنو دور کې نور هېڅ نه کوي دې څلورو شیانو باندې چې د سټینډ اغوستی دی په پټکي باندې په ږیره ما ته پته ده ځکه زه په داسې دنیا کې اوسېږم چې کوم وبار را روان دی کوم او دې سړي په تاسو ځان هم بېعزته کړه په عوامو نه په مولیانو یې ځان بېعزته کړه کم کنزل چې دته مولیان کوي دا عوام نه کوي ورته که کوي ورته او دا سړی بیا لګیا دی د دغه پټکي د دغه مدرسې د دغه مسجد په عزت باندې ټینګ ولاړي ورشه ته د وفاق المدارس د مشران نه تپوس وکړه وایي ستا دا وفاق دا بلکل ایټ د برینک اف کولیپس و د مشرف دور کې د مشرف بلکل او دې سړي سټینډ واغوسته وایي څوک که وفاق ته په کوږ نظر باندې وګوري زه په دې ملک باندې اور وفاق المدارس او دا مدرسې دا زمونږ مین دي صحیح د وفاق مشران ستا د کراچۍ په جلسه کې ټول موجود او ټولو فضل الرحمن ته سلامونه کول ولې کول ورته ځکه هغوی په دې هغه محدثین په دې پوه دي چې دا مدرسې بچ د دې سړي د وجې دي نو د خدای خاطر وکوئ لږ دې ته ګورئ چې یو سړی زما د دین دپاره څه کوي نو بس موږ مولانا صاحب خو ټوټو دې مخکې کېږي نو زه هم که زما وس وشي زه به ورته بوم بوم مخې نه کوم ژبه ته زموږ د عزت محافظ یې ته د دین د عزت محافظ یې محترم ورونو اللہ فرمائے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ما ته وی دا مشران به ټول راځي دیوبندیان ټول علما نو وی تم کر کراچۍ دی جلسې سره راځي نو خبرې نو ما ورته چې کراچۍ جلسې ته زما خور سره آزادي نو قاضي ته معلومه نه ما چې کراچۍ جلسې ته سره لاړ شم په سټیټ ته سره ناشته اته امریکې ته کنسل کی بدر دی وای ورته از د امریکې راغلم نو وی چې تر سره ناشته خو زه ورته ډبل کنسل کوم نور ورته کوم مې د هغې وجه وی زه وایم چې تا ته غوسه شي راودې باسي سړي ته څه کوې نو ما خو نه راوباسي زما لینډ ورسره برابر دی کوم ورسره لګو ما نه راوباسي زما لینډ ورسره دومره برابر دی چې زه راځم هم 2 غنټې هلته کېنولی یم ښه نو ته به چېرته ځې نو زه هم زه کور ته نور وایي ته به چا سره میلاوېږي وایم څوک چې هم راشي چا سره میلاوېدو نه انکار خو نه کوم وایي اهم خلک به تا سره څوک میلاوېږي ما ته خو ټول اهم دي څوک زما ملاقات ته راشي نه زما په نس باندې اهم دی که د لارو کوڅو یو فقیر دی ما له عزت را کړی دی زما په نظر کې اهم دی او ما بیا چې واپس راځم وخت نو ما له هلته خندا هم راشي چې پایلټ اعلان وکړي یا څنګه لینډینګ وکړي او پایلټ اعلان وکړي چې تاسو خپل پاسپورټ پکچر سایز کولاو کړئ ځکه هوم لینډ سیکورټي والا ولاړ دي هغوی پاسپورټونه چک کوي نو پاسپورټونه ما له خندا راشي وایم دا 600 خلک زما د وجې په عذاب دي دوی وایم زما د وجې په عذاب دي نو هغې هلته ولاړ دي څنګه خو صرف دې دپاره چې هغوی باندې قانوني ضد را نه شي قانوني چې تاسو زه ولې ټارګېټ کړی چې دا زموږ خلاف چېرته کورټ ته لاړ نه شي عدالت ته لاړ نه شي لہذا هسې هغه روټین کې یو پاسپورټ وګوري بل پاسپورټ وګوري بل پاسپورټ وګوري دواړو قطارونه چې دی بس وخت راوځي نو چې زه څنګه ورسم وایي سر وی آر ویټینګ فار یو ما وکړه ورته لوکینګ فار یور بیک لیټس گو نو ما بیا درې 4 غنټې پروټوکول لا کې ناست یم یو یو تپوس کوي چا سره میلاو شي کم ځای ته تللی وي څه دې وکړه کوم ځای اجتماع اډرس کړه دلته زما ملګري دي هغه